الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما ينتظر أحدكم إلا غنيا مطغيا أو فقرا منسيا أو مرضا مفسدا أو حرما مفندا أو موتا مجهدا أو الدجال والدجال شر غائب ينتظر بالساعة والساعة أدهى وأمر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أبو هريرة رضي الله تعالى عنه دا حدیث را نقل کړي د رسول الله صلی الله علیه و وسلم نا هغه وی چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم او فرمایل سوجد چې تاسو عمل نکوي او انتظار کوي سوجد چې تاسو عمل نکوي او انتظار کوي د هغه خوشاله او د هغه دولت انتظار کوي چې هغه د انسان سرکش جوړوي معنا تاسو انتظار د دې خبرې کوي چې کله مونږ مالدار شو دولتمن شو بیا به عمل کو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای هغه مال او هغه دولت تاسو د هغه انتظار کوي چې کله د انسان سره ډیر شي سیوا شي نو د انسان نه سرکش جوړ کی انسان نه جوړ کی سرکش جوړ کی یا تاسو انتظار کوي د هغه غریبه او د هغه محتاجه تاسو انتظار کوي د هغه غریبه او د هغه محتاجه د هغه فقر چې هغه د انسان هر څه هېري هغه غریبي هغه مشکل هغه فقر او هغه فاقه چې هغه د انسان هر څه هېري آی تاسو د هغه انتظار کوي چې کله داسې حالت راشي نو بیا به تاسو عمل کوي بیا به تاسو الله تعالی طرف ته رجوع کوي یا تاسو انتظار کوي د هغه بیماری تاسو انتظار کوي د هغه بیماری چې هغه د انسان ټول حالت سکی هغه بدل کی د انسان ټول ژوند سکی هغه هغه کې بګاړ پیدا کی داسې بیماری چې هغه کله په انسان باندې راشي د انسان په ژوند کې یو لوی تبدیلی راولي ډېر لوی ازمایش او د ډېر لوی امتحانونو سره مخامخ شي نو تاسو د هغه حالت انتظار کوي چې کله په موږ باندې داسې بیماری راشي چې هغه زموږ ټول ژوند بدل کی زموږ ټول حالت هغه د وجې نه بدل شي موږ به تر هغه وخت پورې عمل نه کوو چې کله به موږ داسې بیماری نه راغلي نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یا تاسو انتظار کوئ د هغه حالت تاسو انتظار کوئ د هغه بوډاوالي تاسو چې د عمل نه کوئ نو آیا تاسو انتظار کوئ د هغه بوډاوالي چې هغه بوډاوالی کله په خلکو باندې راشي چې د انسان عقل هوش حواس کار پې دي د انسان
عقل او دغه هوش حواس کار پې دي. تاسو د هغې بوډاوالي انتظار کوئ چې کله به موږ باندې دغه بوډاوالی راشي چې دل او دماغ زمونږ کار پې دي، هوش حواس زمونږ کار پې دي، بیا به موږ عمل کوو، بیا به الله تعالی درته رجوع کو واپس کېږو به. یا تاسو انتظار کوئ د هغې مرګ چې هغه اچانک راتلونکی دی. تاسو چې عمل نه کوئ نو آیا تاسو انتظار د دې خبرې کوئ چې کله موږ باندې مرګ راشي؟ هغه مرګ چې کوم اچانک دی، چې کله مرګ رالی نو بیا به انسان عمل نشي کولی. او یا تاسو انتظار کوئ د دجال. تاسو چې عمل نه کوئ، الله تعالی طرف ته رجوع نه کوئ، د الله تعالی سره خپل تعلق نه جوړوئ، نو څه وجه ده؟ انتظار د چا کوئ؟ د دجال انتظار کوئ چې کله دجال راشي نو بیا به الله تعالی طرف ته واپس کېږو. او یا تاسو انتظار کوئ د قیامت. د څه انتظار؟ د قیامت انتظار کوئ چې کله قیامت قایم شي نو بیا به مونږ عمل وکړو، بیا به انسان عمل نشي کولی. او الله تعالی فرمایي قیامت سره ډیر سخت دی، ډیر سره ډیر سخت دی، ډیر تریخ دی. قیامت دا نوم هم سخت دی، د هغې دا راتګ هم سخت دی، او د هغې چې کوم حالت بیا قایم شي نو هغه ټول حالتونه څه دي؟ هغه ډېر زیات سخت او ډېر زیات مشکل دي. دا حدیث سنن ترمذی او نسائی کی د ابو هريره رضی الله عنه پر روایت میں موجود دی. په دې حدیث مبارک کې د هغې خلکو دپاره تنبیه ده، خبرداری دی چې کم خلک خپل ژوند په غفلت کې تېروي. ژوند خو تېروي خو په غفلت کې ژوند تېروي. د غفلت ته ژوند نه مطلب او معنا او مراد دا دی چې دی ژوند تېروي خو د خپلې مرضۍ مطابق. ژوند تېروي د خپلې مرضۍ مطابق. الله تعالی ده ته وخت ورکړی دی، فراغت یې ورکړی دی، او دی د دغې فارغ وخت نه د دې نه دی فایده نه اخلي، د دې نه دی څه نه اخلي؟ د دې نه دی فایده نه اخلي، او انتظار کوي، امیدونه کوي، تمناګانې کوي د دې خبرې چې کله داسې حالت راشي نو بیا به داسې عمل کومه، چې کله داسې جوړ شم نو بیا به داسې کومه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مونږ ته وفرمایل چې آیا تاسو انتظار د کومې خبرې کوئ؟ تاسو چې الله تعالی طرف ته نه راځئ، رجوع نه کوئ، په دې خپل ژوند باندې سوچ نه کوئ، فکر نه کوئ، خپل ځان سره حساب کتاب نه کوئ، محاسبه نه کوئ، څه وجه ده؟ نو په دې وجوهاتو کې به یوه وجه به داسي چې تاسو به د هغې خبرې انتظار کوئ نو ځکه به عمل نه کوئ. اولنۍ خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته وفرمایي چې آیا تاسو انتظار کوئ د هغې حالت چې کله زما سره مال ډېر شي، کله زه دولتمند شمه، کله به ما باندې خوشحالي راشي نو زه به بیا د الله تعالی عبادت کومه، بیا به بندګي کومه، بیا به الله تعالی طرف ته واپس کېږم، بیا به رجوع کومه. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي کله چې د انسان سره مال ډېر شي، کله چې د انسان سره مال ډېر شي، کله دولت ډېر شي، نو دا مال او دا دولت د انسان نه څه جوړ کړي؟ سرکشه د انسان نه جوړ کړي. دی د الله تعالی نافرمانو طرف ته لاړ شي. ډېر خلک په معاشره کې به تاسو وینئ چې الله تعالی ډېر لوی مال ورکړی، ډېر لوی دولت الله تعالی ورکړی، خو دغه مال او دغه دولت دا د الله تعالی په نافرمانو کې صرف کېږي. دا چېرته په جوارو کې، چېرته په شرابونو کې، چېرته په سودونو کې، چېرته په نورو لهویاتو او عبثیاتو کې، په هغې کې دغه مال هغه صرف کېږي. د انسان نه څه جوړ کړي؟ سرکشه د انسان نه جوړ کړي، د انسان نه متکبره جوړ کړي، د انسان نه داسې جوړ کړي چې دی په معاشره کې د خلکو سره تعلق کټ کړي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي تاسو د هغې مال انتظار کوئ، تاسو هغه مال د الله تعالی نه غواړئ چې الله تعالی دومره مال راکړي، د هغې نه وروسته به زه عمل کوم، زه به بندګي کوم، زه به الله تعالی طرف ته رجوع کوم. خو زیات مال چې د چا سره هم راغلی دی نو دا صرف فتنه ده، ازمایش دی. هغه خلک چې د چا سره مال او دولت کم دی هغه به د ازمایش کې څه دي؟ هغه ډېر کم مبتلا دي. چې کم خلکو سره مال او دولت ډېر زیات دی، تاسو وینئ که نه د روزانه په بنیاد باندې په معاشره کې چې څومره جرمونه کېږي، څومره قتلونه کېږي، څومره ناروا کېږي، څومره بدکارۍ کېږي، څومره حرام او ناروا کارونه کېږي، نو په دې کې به غریبانان، کمزوري خلک چې د هغې د خپل کور او د کوټې د هغې درک نه لګي، د هغې د پیسو درک نه لګي، په خالي جب باندې، نو ډېر کم خلک به صحیح په دغې
بیماری کې بسی باغې کې به مبتلا یې خو زیات خلک بسی زیات خلک په هغه چې د چا سره مال ډېر دی. ولی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مال تسویل د فتنه ورته ویل دا چې مال د اثر د یو ازمایښت دی، دا یو فتنه ده چې څومره ډېر مال راځي نو هغه عمر به ډېر ازمایښتونه راځي، چې څومره ډېر مال څومره سیوا کېږي دومره به ازمایښتونه سیوا کېږي، مصیبتونه به سیوا کېږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي آیا تاسو انتظار کوئ د هغې خوشحالۍ، تاسو انتظار کوئ د هغې مال او دولت چې هغه د انسان نه سرکشه جوړ کړي؟ تاسو وایئ چې دومره ډېر مال ما ته حاصل شي نو زه به بیا الله تعالی طرف ته رجوع کوم. نو داسې نه ده، د دې انتظار مه کوئ، د دې انتظار مه کوئ چې په کوم حالت کې په دې حال د الله تعالی شکر ادا کړي او الله تعالی طرف ته رجوع کړي، الله تعالی سره خپل تعلق څنګه جوړ کړي. نو دا ده چې ډېر مال ګټل یا ډېر مال جمع کول آیا دا ممنوع دي، حرام دي، ناروا دي؟ نو ناروا نه دي. څومره چې ډېر مال سړی ګټلی شي خو دا خبره ده چې مال به په حلاله باندې ګټي. د مال د ګټلو ستا چې کوم سورس دی، کومه ذریعه ده، کوم آمدن دی، دا به په حلالو باندې، دا به په حرامو باندې نه. څومره ډېره ګټلی شي. ولې په اسلافو کې او په صحابه کرامو کې ډېر خلک داسې موجود وو چې هغوی ته الله تعالی ډېر مال ورکړی و. نو ډېر مال د دې وجې نه ډېر مال ښه دی چې ډېرو خلکو ته فایده ورسوم، چې ډېرې صدقې پکې وکړم، چې د ډېرو کونډو غریبانانو یتیمانانو مسکینانو هغې ته خیر او فایده ورسوم. نو ډېر مال ښه دی، حلال مال. داسې نه چې صرف مال جمع کول دي، صرف مال ګټل دي او هغه جمع کول دي او په هغې کې بیا د دغې خبرو خیال نه ساتل دي. نو دا مال دا جمع کول او بیا د هغې د حلال او حرامو تمیز نه کول شریعت د دې نه منع فرمایي ده. او دا خبره به کوم ده چې په دې باندې ګوره بیا مړه خو هم نشته دی، څوک پرې نه مړېږي، هېڅوک پرې نه مړېږي. چا خبره نه پې مولانا صاحب مړېږي، نه پې قاري صاحب مړېږي، نه پې مفتي صاحب مړېږي، نه پې عامي مړېږي او نه پې عام سړی مړېږي، نه استادان، نه انجینران، نه ډاکټران، هېڅوک په دې باندې نه مړېږي. دا داسې یو څه د الله تعالی پیدا کړی چې د دې د مړښت په دنیا کې داسې څوک نشته دی چې هغه وایي زه په دې باندې موړ یم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خبره کوم، خپله خبره نه کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که د انسان سره د سرو زرو یو غر وی، د سرو زرو یو غر، نو ته به وایي چې زما سره د سرو زرو یو دوه غرونه پکار دي، د سرو زرو د یو غر خو ډېر کم دی. نو وایي چې لکه په دې ټایم کې یو توله سونه د چا سره نو څومره ډېر مال دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نه، که د یو سړي ته الله تعالی د سرو زرو یو غر ورته ورکړي، دی به د دې خبرې تمنا کوي احب ان یکون له وادیان، دی وایي چې زما لپاره د سرو زرو یو دوه غرونه وی، خو که چېرې الله تعالی د سرو زرو دوه غرونه ورکړي دی به د درېیم غر تمنا کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ولن یملأ فاه الا التراب، د دې سړي دا خوله نه ډکېږي، دی نه مړېږي مګر دی په خاورو باندې مړېږي. مطلب یې دا دی چې څو پورې مړ نه دی دې دنیا باندې مړېدل نشته دی. خو دا ده چې د دنیا ډېر مال ګټل، په حلاله پیدا کول، بیا د ډېرو خلکو سره خیر ښېګڼې کول، ډېرو خلکو ته خیر او فایده رسول، جوماتونه جوړول، په جوماتونو کې ورکول، مسکینانو ته ورکول، څومره په معاشره کې چې کمزوري خلکو ته ورکول، نو ډېر مال ښه دی. خو دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انتظار مه کوه د دې خبرې، انتظار د دې خبرې مه کوه چې زما سره ډېر مال راشي نو زه به بیا د الله تعالی طرف ته رجوع کوم، بیا به د الله تعالی عبادت شروع کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د دې انتظار مه کوه، او انتظار د دې خبرې مه کوه چې کله به تا باندې غریبوالی راشي، فقر د باندې راشي، کمزوري د باندې راشي، د دې خبرې انتظار مه کوه چې کله زه غریب شم یا په ما باندې داسې حالت راشي بیا به زه الله تعالی طرف ته رجوع کوم. نه، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې الله تعالی هغه انسان الله تعالی یادوي چې کوم انسان د خوشحالۍ په حالت کې الله تعالی یاد کړي، چې تا د خوشحالۍ په حالت کې الله تعالی یاد کړو نو چې کله به تا باندې فقر راغلی، غریبي راغله، مصیبت راغلی، سخت راغله، ازمایښت راغله، الله تعالی ته به یادوي. خو چې کله صرف په خوشحالۍ کې الله تعالی یېري، الله تعالی طرف ته رجوع نه وي، په عیش و عزت کې ژوند تېرېږي، الله تعالی بالکل یاد نه وي. خو چې کله مصیبتونه راشي، سختې راشي، بیا اوږدې دعاګانې، بیا اوږده مونځونه، بیا په سجده باندې ډېر وخت پروت نو ټیک ته به دې کې هم قباحت نشته دی. خو دا ده چې په هر حال الله تعالی سره یادول پکار دی. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي آیا تاسو انتظار کوئ د هغې بیمارۍ، آیا تاسو چې د عمل نه کوئ نو څه وجه ده انتظار کوئ؟ نو که تاسو انتظار کوئ د دې خبرې نو الله تعالی به تاسو باندې داسې بیمارۍ راولي چې هغه به ستاسو ټول ژوند بدل کړي. بعضې بیمارۍ داسې دي چې کله هغه بیمارۍ په انسان باندې راشي انسان کټ ته وغورځېږي، بیا به څه کوې؟ تا خو ډېر کرن لیبل کوله، الله تعالی طرف ته رجوع نه کوله، نو په داسې بیمارۍ باندې پرېوتی چې بیا د راپاڅېدو نه یې، بیا د ګرځېدو نه یې، بیا ټول عمر محتاج شي. نو آیا د دې خبرې انتظار کې چې د عمل نه کې
دا ژوند چې الله تعالی درکړی دی، کم صلاحیتونه درکړي دي، کم قوت او کم طاقت الله تعالی درکړی دی، نو ولې عمل نه کې؟ څه وجه ده؟ وجه هېڅ وجه نشته دی، خو دقه ناراضي ده. په غفلت کې ژوند تېرېدل دي چې کم وختونه الله تعالی درکړي د دې صحیح استعمال نه کول دي. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ایا تاسو انتظار کوئ د دې خبرې چې الله تعالی په تاسو داسې بوډاپه راولي، داسې کمزوري د باندې الله تعالی راولي چې ستاسو دماغ کار پرېږدي، ستاسو هوش حواس کار پرېږدي، نو چې کله داسې حالت باندې راشي بیا به عمل کوئ، بیا به الله تعالی طرف ته رجوع کوئ. مطلب یې دا دی چې د دې نه مخکې الله تعالی طرف ته څه وکړئ؟ رجوع کړئ. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي آیا تاسو انتظار کوئ د دجال ته راتلو چې دجال به راشي، بیا به موږ صحیح مسلمانان جوړ شو، بیا به موږ ګزاره جوړ شو، بیا به نیکان جوړ شو، بیا خو په هغه ټایم کې هېڅ څه پیدا نه کوي. نو دا ده چې دا کم ژوند الله تعالی درکړی دی، دا کم اوقات الله تعالی درکړي دي، دا کمې لمحې الله تعالی درکړي، د دې لمحو څه وکړه؟ د دې قدر وکړه، د دې لمحو څه وکړه؟ د دې قدر وکړه. او د نن نه اراده وکړه، د اوس نه اراده وکړه چې الله تعالی کم ګناهونه زمانه شوي دي، کمې کمزورۍ شوي دي، خو شوي دي، الله تعالی استغفار به غواړم، بخښنه غواړم چې الله تعالی هغه راته معاف کړي. خو د آینده دپاره چې کم ژوند الله تعالی راکړی دی، کم صلاحیتونه تا راکړي دي، کمه ځواني تا راکړې ده، الله تعالی په دې ځوانۍ کې، په دې صلاحیتونو کې، په دې وختونو کې به الله تعالی ستا لپاره وښوباسمه. ټول ناول خو به زه د مونځ لپاره وښوباسمه، با جماعت موز بکوما، د جمع سره موز کوما، روزانه به کوما، داسې نه چې یو ورځ یو کوما، خو د هغې سره سره چې زما نه نور هم څومره د نیکۍ کارونه کېږي، د قرآن تلاوت به کوما، د نیکۍ کارونه به کوما، معاشرې ته به خیر رسوما، فایده به رسوما، د خلکو به په خیر او ښېګړه باندې راځمه. او داسې د نیکو یو لوی پیرس دی چې کله انسان اراده وکړي نو الله تعالی ورته بیا منزل څه کړي؟ منزل ورته الله تعالی اسانوي. الله تعالی دې د مرګ نه د ځان کدن نه مخکې موږ ته د صحیح توبې را نصیب کړي. چې کله موږ ته صحیح توبې الله تعالی توفیق را نصیب کړو، زموږ ټول ژوند به بدل شي، سوچ، فکر، عمل، عقیده، ناسته، غم، خادي، ملګری، دوست، هر یو څه به بدل شي. خو چې کله الله